الرحيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انزدیش ولا سوا اته دیرشم نمبر حدیث مبارک دے 1738 نمبر 1738. عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما. دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت ہے. جابر صحابی دے. اللہ پاک دے راضی شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دې زما استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. پیغمبر علیہ السلام یو خبره کړې ده. وی کو کنه ان من احبکم الی، پتاسو کې د ټولو نزیات ګران ماته، پتاسو کې د ټولو نزیات خوخ ګران او محبوب ماته، واقربکم منی مجلسا، او د ټولو نزیات نږدې د ناستې په ځای کې یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې احاسنکم اخلاقا، هغه کسان به چې د چا اخلاق د ټولو نه ښایسته وي. نبی علیہ السلام سو فرمایل په تاسو کې د ټولو نه زیات محبوب ماته، یعنی زما چې ډېر زیات خوښي کم امتی کنه یو شو، او د قیامت په ورځ چې ما سره به جوخ ناستی، د ټولو نه نسکیر به نوس وي، د ټولو نه جوخت به ما سره ناستی، نو دا هغه کس دی چې د هغه اخلاق ښایسته وي، ښایسته اخلاق وي. او ښایسته اخلاق څه ته وایي؟ څه ناسه ګزاره خو دې وکړه ماشاءالله. ای شابسې اوس تاسو ته لږ لږ رایاد شو. بل له به تکلیف نه ورکوم، او که چا تکلیف راکړو نو هغه به برداشت کوم د الله رضا دپاره. دا ښایسته اخلاق. بس دا تله مونږ ته میلو شو ترمامیټر سټوسکوپ، دا اوس په ځان کیدو، بس د خپل ځان په خپله روحاني ډاکټران شو. ځینې عالي داسې دي چې سړی خپل هم ټیسټ کولی شي که نه، هغه د شوګر سره راوتي یا شی چې د بلډ څاڅکي اتي والي خپل هم معلوموي که نه چې دا شوګر شته که نشته دی. نو چې دا تعریف هم ذهن کې کېناستو، ښایسته اخلاق څه ته وایي؟ د خپل طرفه خو به چاله تکلیف نه ورکوم، او هغه به د الله رضا دپاره برداشت کوم. نو سم خیال دی اوس ځان ته وګورو دې سینګار مې شیشه کې چې ښایسته اخلاق هم شته که نشته دی. الله دې زمونږ او ستاسو اخلاق ښایسته کړي. خو دغه خو ځان سره یاد ساتئ ښه. اوس دې حدیث کې رستو بیا ښایسته اخلاق او بد اخلاق ښایي چې ښایسته خوی څه شی دی او بد خوی څه دی. وان ابغضکم الی، او په تاسو کې یقینا د ټولو نه زیات ناپسندیده کس چې زما نه دی خوښه، زما ډېر سخت بدي شي. نبی علیہ السلام فرمایي په تاسو کې چې کوم کس زما ډېر زیات ناپسندیده ناخوښه مبغوض دی، وابعدکم مني یوم القیامت، او د قیامت په ورځ به په تاسو ټولو کې زما نه زیات لرې وي، زیات لرې وي. الثرثارون، یو ثرثارون خلق دي، ثرثارون څوک؟ ثرثارون. دویم والمتشدقون، متشدقون دي. دریم والمتفیحقون، او متفیحقون دي. دا څه ته وایي؟ دا خو دا ټکي مونږ په لومبي ځل واورېدل. ثرثارون هغه چاته ویل کېږي چې په تکلف سره خپلې خبرې بار بار کوي، بار بار کوي. یو خبره به یې که نه، او د مجلس کې بار بار هر چاته کوي، بار بار یې کوي. او متشدقون چې د خبرو کولو په وخت کې دا خوله پوره کولاوي، لکه دا اسفیلي غونته نه، داسې په زور دا وخت کې ځان له کولاوي. او متفیحقون د دې نه مراد هغه خلک دي چې د خبرې کولو په وخت کې دا د مرۍ رګونه نه په زور راپړسوي، لکه دا سیاسي جلسو کې بعضې کسان چغې وایي، یا جماعت کې بعضې کس بیان کوي په لوډ سپیکر باندې یا بغیر لوډ سپیکره، یا ختمونو جلسه وي،
نو بعضې اوقات خبره داسې تیزه وکړي چې د هغه تیزوالي د وجې نه د غوږونه د سړي شلېږي، هلته سپیکر هم ورته تیزې لګېدلي، او بیا بله خبره چې ورپسې کوي هغه داسې رو وکړي، داسې په مزه وکړي چې اړو څوک یې واوري. نو د دې خلکو په باره کې دا خبر راغلی ده چې دا بد اخلاقه دي، دا په خبرو کې بد اخلاقه دي. موږ خو تاسو پرونه او بله ورځ راسې دا خبره کوو که نه چې زموږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کامل مکمل دین دوړی دی، نو موږ ته د خبرو انداز او طریقه هم ښولې ده. د خبرو انداز او طریقه دغه ده، او کمال اخلاق دی ته وایي، ښایسته پوره اخلاق دی ته وایي چې خپله خبره خپل کلام دې کې د تواضع نه کار واخیستلی شي، د عاجزۍ نه. او دې حدیث نه دا خبره معلومه شو چې سړی د خبرو کولو په وخت کې خپل دا عادت نه جوړوي چې ډېر په کوله خوله باندې خبرې کوي، بلکې د ټولو نه زیات ښایسته کلام او ښکلي اخلاق دا دي چې تواضع سره او عام فهم خبرې، چې مخکې زما په خبره او په مقصد باندې پوه شي چې زه څه وایم، مختصر خبره وي او دومره انداز کې وي چې زه چاته اورول غواړم چې هغې یې اوري. که یو کس سره خبرې کوم نو بس په هغه انداز کې به کوم، که دوه سره بیا لږ، او که ډلې ته کوم نو داسې به کومه چې دې ټولو ته په سهولت سره خبره ورسي. داسې به هم نه کومه چې وروستو نه کوم کس دی هغه غوږ جوخ جوخ کوي چې دا څه وایي، او داسې به هم نه کوم چې دا مخکې کوم کس ناست دی د خبرې د تیزوالي د وجې نه شاته کېږي چې دا خبره ډېره تیزه. نو دې کې به اوس بیلنس ساتم، مجموعې ته به ګورم چې زما یو کس سره خبرې هغه شان. ځینې کس په ټلیفون چې خبرې کوي که نه، په ټلیفون چې خبرې کوي نو سمې چغې وایي، حالانکې ده ته دا خبره معلومه شي چې دا زه د دې ټلیفون په دې مایک کې دا خبرې کوم چې دې کې ورو ورو کوم، دې ډبلي کې بس هغه ته به څه کېږي رسي به ور. او زما کوشش دی چې نه زه د دې ډبلي نه علاوه د دې موبایل نه علاوه دا خبرې ورته داسې څه کړم واورم. نو دویم کس ما سره حجره کې که ناست دي، که ګاډي کې ناست دي، که دفتر کې ناست دي، یا تنګ شي، دا دې خو سمې چغې وایي، هغه دوه کسان خپلو کې بیا خبرې نشي کولی. تاسو به کتلي چې دا کم خلک تعلیم یافته دي او په دې خبره پوهېږي، نو هغې دا موبایل بس دې غوږ ته نیولی، یقین وکړه زه ورته اورم نو هغه سره برابرې خبرې کېږي. نو دا موږ او تاسو ته د خبرو طریقه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښولې ده، او دا ښایسته اخلاق نه دي. دا ټکي خو ځان سره یاد ساتو انشاءالله، بل له به تکلیف نه ورکوم او د بل تکلیف که راته راورسي الله رضا دپاره به برداشت کوم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. سبق شروع کېږي انشاءالله.